انتہائی محترم مسلمانانو رمضان مبارک اخیرنی ورځ او اخیرنی جمعه ده دغه جمعې ته محترم جمعه الوداع ویل شي د رمضان مبارک زموږ نه روان دی هغه د برکتونو هغه د رحمتونو هغه د مغفرت هغه خوشالو میاشت چې په هغې کې د الله رب ذوالجلال د طرف نه رحمتونه د باران په شان راورېدل او په هغې کې د مسلمانانو دپاره د نیکو سیزن لګېدلی او منډۍ لګېدلې وه هر اوس د جهنم نه مسلمانانو ته جهنمیانو ته د براءت اعلانونه کېدل دغه بختوره او بابرکته میاشت چې په ژوند او زندګۍ الله رب ذوالجلال موږ او تاسو ته رانصیب کړي وه نن زموږ نه هغه رخصت اخري روان دي یقینا محترمو د یو مسلمان لپاره اول نمبر دا د غم خبره ده چې د رمضان مبارک د بابرکته میاشت هغه نه روانه ده صحابه کرامو او تابعینو په باره کې راځي چې هغوی به شپږ میاشتې د رمضان مبارک د میاشت انتظار کوو دې ته به خپل ځانونه تیارول برابر ولري لکه څنګه چې د اختر ورځ راځي خلک تیاری کوي خپل بچو ته سودا کوي خپل ځان ته کپړې کوي قسمه قسمه تیاریانو کې لګیا وي همدغسې به صحابه کرامو تابعینو د رمضان مبارک دپاره شپږ میاشتې تیاری کوو بیا چې به کله دغه میاشت تېره شوله نو پنځه میاشتو پورې به هغوی په خفګان کې تېرولې چې دومره بابرکته میاشت زموږ نه لاړه پته نه لګېږي چې بیا به موږ ته دغه نصیب شي او که نصیب به نه شي نو د اخره جمعه الله رب ذوالجلال موږ ته تاسو ته احساس راکوي چې دومره اهم او بختوره میاشت په تاسو باندې راغلې وه هغه میاشت د تاسو نه لاړه اوس انسان د خپل ځان سره په د اخره ورځ باندې حساب وکړي محاسبه وکړي ما په دې میاشت کې الله رب ذوالجلال راضي کړی څومره دی ناراضه کړی مې څومره دی دې میاشت کې ما طاعت څومره کړی دي په دې میاشت کې ما معصیت څومره کړی دی ما د رمضان مبارک د آدابو او د حقوقو خیال څومره ساتلی دی او په دې میاشت کې ما د رمضان مبارک آداب او حقوق څومره په عمل کړي دي انسان څومره زمانه کمی شوی دی څومره په دې کې ما احتیاط کړی دی په خصوصیت سره انسان په دغې باندې سوچ وکړي چې بیا به ما ته دا میاشت نصیب شي که نصیب به نه شي څومره خلکو زموږ او ستاسو سره په دې محله کې دلته موږ او تاسو سره مخکې میاشت کې رمضان مبارک کې معراج کاکا را سره و دلته په دې علاقه کې نور خلک دغسې سپینګیري و مشران و یقینا سخت کال هغه مشران موږ سره دلته په جومات کې په نظر نه راځي او دا پته نه لګېږي دلته تګ دپاره د واپسۍ دپاره نمبر نشته دی چې سپینګیری به ځي ځوان به نه ځي نو دلته ډېر اچانک راشي هغه ځوان به وګرځېږي سپینګیری ژوند دی نو الله رب ذوالجلال ته آه او فریاد وکړو پروردګاره پته نه لګي کال ته بیا ته موږ ته دغه میاشت را نصیب کړو که را نصیب به یې نه کړي او دویم نمبر چونکې دا یو دغسې میاشت وه چې د الله رحمت بندګانو باندې متوجه کېدو حدیث کې راځي د رمضان مبارک په هر ورځ د افطاری په ټیم باندې الله د جهنم نه لس لکه جهنمیان چې جهنم په واجب شوی دی مسلمانانو دیو ته براءت ورکړي او بیا د اخر نن ورځ چې ده نن ورځ په دې ورځ دا ټولې چې راجمع کړي د دې په ډبل باندې الله رب یې دا ټول جمع کړي 10 لاک 10 لاک 10 لاک دومره جهنمیانو ته نن ورځ د جهنم د قیدخانې د براءت اعلان کړي تاسو کتلی رمضان مبارک راشي جیل ته څوک افسر دوره وکړي یاره معمولي نوعیت جرم والا هغې ته رهایي ورکړي بیا د اختر په شپه باندې راشي د هغې نه لږ بر نوعیت جرم والا ته هغه کوشي صحیح کولو دا شپه د الله رب ذوالجلال دا ورځ د الله د طرف نه هغه د معافۍ ورځ دی او باید چې موږ تاسو متوجه اوسئ نن د الله د رحمتونو د حاصلولو هغه خصوصي ورځ ده چې په دې کې موږ تاسو یو سکند لپاره غفلت اختیار کوو غافله نه شو او دویم نمبر په دې کې موږ تاسو یو بل لوی خبره وکړو ګورئ دا د رمضان مبارک میاشت راغلې وه که نه د یو سبق موږ تاسو ته پرېښود ګوره خوراک څښاک د خپلې بیبي ته نږدېکت د حلالو لیکن تاسو ګورئ د الله حکم و چې تاسو د ورځ په وخت کې دې ته مه نږدې کېږئ موږ تا نږدېکت پرېښود ولې دا الله حکم و دې 11 میاشتو لپاره ما ورته تربیت کړو ټریننګ یې راکړو سبق یې راکړو
چې ګوره د کم رب په حکم باندې تا حلال سیس بزان حرام کړو لاس دی نه ورلو د اقرب حکم دی چې پوری یو لس به استزان د ګناه نه وسات کم سیس چې حلال او د تا حرام کړو ان کم سیس چې حرام او هغه ما ته چې پوره کالو حرام وګرځ د رب د بغاوت نه ځان بچو د رب نه نافرمانی نه خصوصیت سره ځان بچو او موږ مسلمانانو خدا خیالي جمعه الوداع د اختر استقبال دی او د رمضان مبارک د میاش د دې رخصتي ده محترمو د رمضان مبارک د میاشتې رخصتي خدا الوداع ده لیکن دا رخصتي مون په دې طریقې سره ونه کو چې نیکو ته رخصت ورکو ګناه استقبال که په روزه کې ما په 15 ټیم مونږ کو پابندۍ سره باید چې دې ته رخصتي ورنه کوم د سحر مونږ ما په جبې سره کوم روزه کې دې ته رخصتي ورنه کوم ما دروغ ویل جرم ګڼو دې ته رخصتي ورنه کوم ما تلاوت د قران کو نوافل می کول تهجد می کول ما خپل یو ټایم ټیبل جوړ کړو باید چې د رمضان پتلو سره مونږ دې ته الوداع ورنوي دې تر او د اختر پر اتلو سره بوزي کې دو سره مونږ او تاسو ګناه ته واپس هغه هر کله ونوي مونږ پر خودل اگر خپل کتاب نو بس جب پر خودل مسجد ته حاضری بغیر د عذر نه پاتې کېدل مونږ خپل کتاب نو بس ذکر اذکار تلاوت مونږ شروع کړو د دې پر خودل مونږ او تاسو خپل حساب نو بس چې ما ته د رمضان نه دغه سبق حاصل کو رب دغه په سبب بیان کړي ولعلکم تتقون رمضان مبارک روزي می بتاسو سره پرز کړی تاسو کی تقوا راشي دا کومه ير چې الله د طرف نه راغلی او په روزه کې ما حرام نه کول ما جرم نه کو ما قتل نه کو ما دروغ نه ویل ما غیبت نه کو یرا روزه دا نو کوم رب چې په روزه کې او د رب په روزه کې د چې رب ما ته مخې ته وسه او د نمبر محترم بیګا تشپې تا د وړو کې اختر شپه چې راځي ليله الجائزه ورته ویل شي رسول الله صلی الله علیه وسلم معمول شریف داو چې کله با د رمضان مبارک په میاشت په نظر رانه دعا وکړه اللهم اهله علینا بالیمن والایمان والسلامه والاسلام ربي وربك الله یا الله د رمضان مبارک د نوې میاشت کومه شوال را روانه ده د په موږ سره باندې په برکت سره په ایمان سره په سلامتیا سره په اسلام سره راولي د برکت والا وګرځو د سلامتیا والا وګرځو د ایمان او اسلام والا وګرځو زمونږ مسلمانانو لپاره د خیر کال او د خیر میاشت وګرځو او به فرمایل ربي وربك میاشت زما ربي وربك الله وربك الله زما رب او ستاره رب د الله کم رب چې زما په روزه کې او اقرب زما په روزه کې د بیت چې موږ تاسو یو شان او دیم نمبر به نسبت ليله الجائزه ویل شوی ابن عباس رضی فرمای شعب الایمان کی روایت موجود ده نبی علیہ السلام فرمایي اذا كانت ليله الفطر سميت تلك الليله ليله الجائزه ليله الجائزه کله چې دا ورکی اختر شپه راشي دې ته رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم نامور کړی د هغه ته ليله الجائزه ویل شي د انعام ملاوي دوشما الله حکم پورکو درب د بالم روزي ونی وی خوراک کم بن کړو حلال امور بریخیو نن د هغه کائنات درب د هغه حقيقي مالک د طرف نه موږ تاسو ته نن شپه انعام ملاوي خدای له می سره د انعام زی ته حاضر شي اوس کې د انعام زی ته حاضر نشي به انعام د کوم زی نه ملاوي شي او یو بل حدیث کې راځي ابن ماجه کې روایت موجود د نبی علیہ السلام پر من قام ليله العيدين محتسبا لله لم يمت قلبه يوم تموت القلوب چا چې دا ورکی او غټي اختر د شپې په عبادت سره ژوندۍ کړی عبادت دا ما ذکر پکې وکي تلاوت پکې وکي صدقه پکې ورکي وغیرہ وغیرہ نو په هغه ورځ باندې دې زل نه غافل کیږي نه بمري پکې ورځ سره ټول خلکو زړه نمري شیخ زکریا صاحب مولا لیکلی دي یا خو نه د پدنی وخت مراد دی د پدنی په وخت کې چې خلکو زړه مړ شي دا د ګناه مقابله نشي کوي دا د پدنی مقابله نشي کوي د خپل پکې مبتلا شي دجال راغی یا نور مصیبتونو پدنی رالی دغه سړي زړه په دې وخت کې بیداری دا به اسلام ایمان د اهل حق سره ولاړی دا به کفر او د باطل مقابله کې کلک ولاړی چې سپیرای په دیوار کې او دا هغه د عظمت لار الله هر چا ته نور نصیب کړي دا خاص خلکو ته ور نصیب او یا د قیامت پر ځبه سخت حالاتو کې به زړه ژوندۍ مرګ به پیلته نه راځي
او یو بل حدیث کې راځي ابن عمر زو فرمایي 5 لیال لا ترد فيهن الدعاء 15 شپې دې چې باندې کې دعا نه لکې الله دعا قبلې باندې کې 2 شپې داري دا وړي کې اختر ولې اختر نو تمره یو او امام نووي رحمه الله لیکلي اتفقوا على استحباب العيدين وغير ذلك وای مسلمانانو علماء په دې باندې اتفاق کړی دی چې دا شپه په عبادت سره ژوند کول لا مستحب دي قرآن سبا خبره محترمو دومره اهم شپه روانه وي مونږ تاسو کوتای اکثر مسلمانان یې خو دې نه غافل دي په غفلت کې تیر شي یا خبر نه دی یا خبر کوي غفلت وکي دومره 30 دن روزي ونیسي اخر شپه د انعامات ملاوي دوه ورنه شي ځان دې ستړی کړی او مزدوري په وخت باندې حاضر نشوي دا څومره بد قسمت شوی او دویم نمبر دا وی چې په دې شپه باندې بعضې خلک هغه بازارونو کې ګرځي راغلي ټوله شپه دا خو د شیطان کورونه دي دا بازارونه دا خو د نافرمانۍ ځایونه دي ښځې راوتي زنانه راوتې بې پردګي وشوله ما یو ملګری اوس وفات شوی دی حاجي زاهد صاحب ډېر نیک سړی و ځکه چارویشت الله تعالی دې مغفرت نصیب کړي ما سره اول کال ته زه عمرې ته بولی وم واپسې زمونږ په دوبۍ و بل پلان نه و په دوبۍ کې م سټی وه ډېر زیات خفه وم چې ما ورته ولې ایسې ما ته یو بړه عمره مو وکړه دوبۍ کې خو هلته تا ته پته ده څومره پاهه شي ما ته ویل زمونږ به ټوله عمره به ځای شي او بغیر اختیاري کله نظر د انسان لګېږي نو ما ورته ویل صاحب کله چې ماحول جوړ وي د ګناه ماحول نه وي دلته د ګناه نه ځان بچ کول الله کمال نه دی د رب د طرف نه چې کوم د اجر وعدې دي هغه د ګناه په ځای کې ځان د ګناه نه بچ کول دا کمال دی نو دا بیا باندې تسلي ورکړو نو کم از کم موږ تاسو سوچ وکړو د بازار ته زه ورځم بغیر ضرورت نه دا چې شپه دلته تېرو ما دا دومره روزي ونه وي اوس که غیر اختیاري زما نظر لګېږي زما دغه روزو ثواب چېرته راغلی کله یو چا کار چلو ورشي خپل ضرورت پوره کې پورې ته ور راوپس شي خپل او بل په دې شپه باندې مونږ یو بل کار کوو مونږ اجتماعي عبادات شروع خلک راجمع شي صلات تسبیح مونږ کوو ال اجتماعي تاسو دا سره دا نشته اسلام کې انفرادي عبادت خپل کور کې ودرېږه جمعه کې وګړ کې ودرېږه ګوره کم امور چې په شریعت کې انفرادن راغلي دي هغه اجتماعي طور مستحب سنت ګرځول دی بدعت او بل اهم خبره ده په دې میاشت کې په دې اخیره ورځ موږ آتشبازي شروع کړو زموږ ماشومان ډز زړوز پټاخي مشران ټوپکې راوړي تومانچې راوړي نو ګوره په دې طریقې سره یو کوم تاسو اسراف وکړو ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین اره شیطان رونه اسراف کوي دویم نمبر مونږ تاسو د اختر استقبال د رب د خوشحالي استقبال د کومه طریقې سره کوو د مجوسو په طریقې کوو مونږ مجوس کو نه مسلمانان دا وې سره مشابهت راشي من تشبه بقوم فهو منه او دریم نمبر په دې طریقې سره مونږ تاسو د یو بل مسلمان په کور کې غم پیدا کو په غم واړو یعنی خپل خوشحالي د نور څه غم کې بدل کو سو په کې مړ شي سو زخمیان شي د بل چا اختر په غم کې او کله کله پولیس راشي دی ورته معلوم شي نو د جیل ته بوزي نو به ټول عمر د قتل په دغه کې ګرځي مقدم وکړي مونږ ته پته وي په دې طریقې سره یو مسلمان رور به ګناه قتل کیږي ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما د مسلمان قتل کول مسلمان قصدن قتل کول دیر پر رب فرمائی بدل جہنم دے ہمیشہ بھئی بدی کہ رب پدی غضب کڑے دے لعنت ہے بھی کڑے دے اور دیر پر بھی عذاب کیا نمونگ چی تاسو دے لعنت سان وصل دسی ٹک ٹکو چاہتا تکلیف امور کی اسوک بغمم قربان دی دخل کو اٹول سکون دا برباد کو بری طرح دیر نجزان وصل پدیش پسکول بکار یوازی انفرادن نوافل سمر چر انسان کے دیش تلاوت دا قرآن سمر پوری کے دیش انسان صدقہ ورکی الله ذکر وکي د خپل ګناهونو د معافی د رب نه دعا وکي د دعا اهتمام وکي د شتګرانو سره په دې شپه باندې نیک سلوک وکي او بچا چې بده باندې حق خپل حق معافي ورنه وړي ځان ته معاف کړي او که یو چا په تاسو ظلم کړی دی هغه ته معافي وکړي په دې شپه باندې رب هغه له خوښي او مرتکبین حضرات چې اعتکاف تناسب میاشت دل چې مخامه داخل شو بس ډیر شو میا شو بس دا وی کور ته خپل دیش
البته کې دی د شپږ مسجد کې کرے نو دغه به ډیره غوړه د ثواب خبره ده نو د دې ډیر زیات اهتمام کول پکار دی نمبر محترم صلات به اختر وي په دې اختر کې څه آداب د رسېږي چې د اختر په سحر باندې د کول پکار دی اول نمبر دا د اختر ورځ دا د خوشحالۍ ورځ ده د رب د طرف نه مونږ تاسو ته خوشحالي ده نو باید چې مسلمان د خپل خوشحالۍ آغاز او شروع د الله د عبادت نو کې الله د عبادت وکړي هغه پر سحر وختي پاسي تهجد وکړي خپل بچو باندې تهجد وکړي بیا چې اذان وشي زنانه کورونو کې منځو کې وسړي جوان تر چې خپل آغاز دی الله د رابطې نو وکړي او د الله د خوشحالۍ نو وکړي او دویم نمبر د طهارت او د نظافت اهتمام وکړي باید چې نوکان کړو په دې ورځ باید چې په دې ورځ بریتام د چا غړ شي هغه برابر کړي په دې ورځ باندې هغه انسان زیاتی اختان سبا کی یا د نظافت سره چې څومره سيزونه هغه ټول موږ تاسو وکړو او دریم نمبر په دې ورځ غسل کول مسنون دي سنت چې غسل وکړي سره وختي کې سره او څلورم نمبر صفا ستر لباس واغوندي نه به واغوندي کوم ایسر کنه وی پاک صفا واغوندي ودلته خیال ساتل پکاري چې په دې پاک نوې قیمتي لباس کې موږ د الله د نعمت اظهار نیت دا چې وي دلته بریاکاری نه وي دلته فخر او تکبر نه وي چې خلک وي چې مامو مرخي کپڑے اغست ځان نه چلته غالي دا حرام دي دینه بازار ساتو او پنځم نمبر انسان ته څومره پوری موثر خوشبوئی ولري علماء لیکي کله سړی او مجلس ته تیزه خوشبوئی ونه لګي بل چار پر تکلیف ذریعہ ونه ګرځي او زنانا که په خپل کور کې د نوی مدم خوشبوئی لګول شي دغه خوشبوئی نه چې راغی د سرات بهر ورلسي یا دا زنانا بهر زینو بیا په خوشبوئی نه لګي دا کور د پاره خپل خاوند ته او پنځم نمبر عیدګاه ته سړی زی او د عیدګاه تر تلو نو مخکې د کجوري تا قادت رسول الله صلی الله علیه وسلم تا قادت درې پنځه و نه په دې عادت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم استعمال او که کجوري نه نو بل څه څه کوم څه په میټای او وغیرہ دا مسنون طریقه او د دې سره پنځم نمبر سره فکر ادا کول عیدګاه تر تلو نو مخکې صدقې فطر ورکول مو مخکې دا مسله کړې و چې پروژه کې دې ورکول ورته او که پروژه کې نه ورکول عیدګاه تلو نو مخکې ورکول لدې صورت دي کله اختر په مونږ پورې ورنکړه دینه پس به ورکې ګورانګار دې ته استغفار وکړي په دې باندې او اتم نمبر دې چې جمعه ترازی عیدګاه ترازی دې چې پیدل لاړ شي که ضرورت کو په گاډي کې لاړ شي ورنه پیدل دې لاړ شي او نهم نمبر پلار باندې تکبیرات الله اکبر الله لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد نهم نمبر په کملار چې تلې غلار دی واپسې کې بدل کې بل لار دی اختیار کې رسول الله صلی الله علیه وسلم هدایت به صحابه کرامو ته داو او سم نمبر په دې ورځ په خپل اهل او عیال باندې د خپل وسعت مطابق پر اخیره وست په خپل ځان پر اخیره په خپل عیال بچو باندې په دې ورځ کو سنت او یو لسم نمبر د صحیح العقیده امام انتخاب کوو یو کوم امام د چې پرایز باندې برابر دي سننو برابر دي ژوند او ژوندۍ د پرهیزګاری دا او غټه خبره ده د عقیده صحیح ده چې غلط عقیده ولا سره کوله ځکه خپل لا اختر موږ برباد نکو پاره پس او دولسم نمبر د اختر موږ په خشوع حضور سره ادا کوو او دیارلسم نمبر ته جو سره خطبه اوریدل اختر د دې خطبه اوریدل لازم وي د نتل ګناه او څوارلسم نمبر د اختر مبارکباد یو بل ورکول مصافحه کول معانقه غاړه ملاول لازم پښتانه چي کوي عربی کې لريتا موږ ورته پښتو کې مبارکي وایو په عربی کې تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال عربی کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم کرام هم دغه خو په دې شرط چې موږ تاسو هغه فرض واجب سنت ورګرځي بس د خوشحالي اظهار کی په معانقه سره موږ تاسو بدل اختر سنت نه ګورو د اختر د لوازماتو نه به نه ګورو اوس د جمعې په ورځ باندې خلک ملاویږي او بل سره د جمعې سره په دغه سره د بدعت کوي اصل خوشحالي اظهار کې عربی کې زمو پښتانه کوي یو بل سره غاړه ملاوي لاس ملاوي مبارکباد ورکوي فرض واجب سنت مگر زوا د خوشحالي یو سیزه وګرځو به حلال دي جایز دي به کول شي
ځکه خلک دي کې افراط تفرید کې مبتلا دي خلک بل په دې ورځ باندې خلک عیدی ورکړي نو دا جایز دي لازم نه دي کې څوک مبارکي در نه کی کې څوک عیدی هغه ور نه کی نو دې ملامت کول نه دي پکار دا لازم او واجب نه دي ګرځول بل اهم مسله د اختر په ورځ باندې انسان د چې کله عیدګاه جمعه ته نه راغله په ورځ باندې په خپل کور کې یا په مسجد کې یا په عیدګاه کې د منځ نه مخکې نوافل ادا کول مکروه دي د دې په خیال ساتي او چې کله به عیدګاه ته راشي منځ وشي په دا عیدګاه کې منځ په دې وخت کې نوافل ادا کول جایز دي ها د عیدګاه نه دی لاړو دا غینه کې پسکور کې یا بل ځای کې نوافل ادا کړي اجازه شته وزان نسوبي ما جوړو په دې ورځ باندې عبادتونه مکوه بس په دې ورځ عبادت د الله د ملمستوب ورځ ده کوم ورځ چې د نوفلونو او باغ ورځ دینه کول وز د اختر په ورځ نفلو ته ولي لاړ څخه خلکو سره ملاو شخند پېښانی وګدا دي کینا لاړ څخه خلکو سره ملاو شخه خوراک سکاګ وګ په دا ورځ مبارکباد وکا خپلوانو ته ورسه دوستانو رشتہ دارانو سره ورسه کې څوک در نه خبره دغه خواله ورسه خوشاله کا غاړه ورسره ملاو کړه پوری به ځانته پوری به په دې ورځ باندې هغه خوشاله اظهار وکړي په دې وخت دا سنت دي نوافل مکه ولاړ څه په دې ورځ اور دې نه پس بیا زنانم چې کله د اختر موضوع شي کور کې به نوافل ادا کول دا محترم ته ورځ باندې څه خاص به د اختر د ورځې بازي هغه فضایل ان شاء الله سبب تاسو تر اختر په منځ کې هغه بیان شي بل یو هم خبره کوم زمونږ د تیر ورځو کې یو ډېر لوی متقی یو ډېر لوی ولی الله چې کینن زمونږ د پاکستان په تاریخ کې د مفکر اسلام مفتی محمود رحم الله نورستا یو درویش سړی کې په سیاسي میدان کې پاتې شو هم د مفتی عبدالشکور رحمه الله یقین زمونږ د دې مخکې د MNA په ملک تاسو ته پته را د پیښور کې په د پلوسی کې د یو جماعت کې امام بیا د MNA ته په وخت کې د وزیر شو ما لیدل او څو وخت نږدې نه کم معمولات چې د په بوزه کې په MNA ته او د وزارت نمخ کې هم دغه معمولات د مفتی عبدالشکور صاحب نور الله مرته د وزارت ملګرو MNA ته نورست ډېر ځان سره پولیس کړه نه دی ګرځول حالانکه سرکاري پولیس ورته ملاو هم په دغه MNA ته په دور کې د موټر سایکل چلے دي زه ورسره کله ملاو شو ما بخپل کاده د سر یو تمانچه بلاس کې ورسره او صادر به دې نه تاو کړو ما ورته یو کې وزل ورته ما ورته یو کس کو ګرځو ځان سره په دا موټر وې وزل مونږ خطو نو د یوازې گاډي کې ناز ورډرینګ هم بخپل کو هیڅ خادم مور سره نشته ما ورسره دا گاډي یو ځای کولای شي زور دوه درې ما ورته مونږ یو کس کو ګرځو ځان سره کم از کم یو بولس ګرځو ځان سره ما ته وای خپل مزاج او د هر چا خپل مزاج ما ته وس چې څوک د ځان سره ګرځي دا غینه به میری ما ته خپل یو کس وای خپل خو میری په دې الفاظو کې هم بده MNA توپ دوران کې د باندې خوځل گاډه وړېدل دا سره څوک نو څو ګنټې د دلته به هوښ پروت یو څوک راغلی دی به اوچت کړه چې دا خپل کې د هسپتال ته روان او دا کله چې وزیر شو یقین نو کته کې دومره تبدیلی راغله دومره تبدیلی زور سره نه صبر جماعت هم کو پولیس پسې را لوي د چې پته ولګی چې مفتی عبدالشکور صاحب وفاقي وزیر راغلی منسټر چې ډېر لوی نامه د وفاقي وزیر ورته حضرت ډالر په بدلو په دې بسو زور سره دغه سینا وسو دی ورته سوې وګوره زه مولا سړی یم زه په موټر سایکل باندې ټول عمر په دې لاره باندې شپې 2 بجې تلې ماته ضرورت نشته او سکال زور سره ناوس مثل آباد کې قسم دې په خپل راته کیسه کوم دی حاجیانو په حواله سره ول دی حاجیانو په حواله سره سکال ما هغه نور وزیرانو چې 50% کوله کې بدی کې ما هغه 50 نه 10% کوله 100 ارب روپیا خپل زمانه باندې کې ما سلورنیزم دې کوله به بل یو پروجیکټ یاد کو ول دي حکومتونو دي وزیرانو خصوصا دي نور د اوس پټي ول حکومت تیر شو د ملک چې بربادي طرف روان کړل د اوس ملک سمون نه ول دي په وخت کې 20% کرپشن دی حلال کرپشن 5 سړي د پاره دی دا ول ما ته بل زما کسراغه و یو پروجیکټ منظور شوی ما ته وی چې بدی کې مونږ 10% به کم از کم واخلو ایمانه ته بوسو ول ما ته لږه چې بد دوه کده مور چې ګورا زر مفتی اعظم پاکستان قطب الاقطاب اعظم الله مفتی فرید صاحب نور الله مرقده خلیفہ یما د مفتی صاحب خلفاء او د وی نفس مړ شوی ول ما ورته چې کم از کم زه دې ګناه کول نه غواړم چې هغه الله په توبه سره نه معاف کړي ما ته وی کړه 10% د دې وغه حلال کرپشن نه ما نیمه کوله
ویل زما 80 کروڑ روپۍ په دا یو پروجیکټ کې خپل څلورنیز به ورکړي دا د حج دوران کې مې دغسې ما اوس راته بله ورځ یو کس قصه کوله د هغه نږدې ملګری مفتي اجاز صاحب دامت برکاتهم العالیه ویل یو کس ورته راغی د هغه یو کار ویل دا یې وکړو څلورنیز یې ورانن کې که دا بل یو وزیر کولی 20-30 کروڑ روپۍ به یې دې څیز اخیستې څلورنیز مطالبه هم دی ورکړو ویل دی چې لاړو ویل ما ورسره ګپ ولګو چې د خلکو نه خو ته نه غواړي خو په کار ده چې دوی هم سترګې غړولی څه وایي درله درکولی ویل دی وخندل ویلی چې نه موږ دا کار نه کوو ویل دا کار چې د دې سړي وشو ویل بله ورځ دا سړی ما ته راغی چې ته دا مفتي صاحب ته ووایه چې هغه د رشوت بوی خو دې اوس ختم شو زما کار خو وشو اوس خو شران دا حلال دي زه خپل طرف نه تا ته تحفه درکړو ویل ما ورته زه باید تپوس وکړم ځکه خو دې زورور سړی دی که اوس ما ورته دغسې ډارېږم تا پیسې وړاندې کړې هسې نه چې ما سره تعلق ختم کړي ویل ما چې ورته وویله ویل ویې خندله ما ته وایي چې اګر چې دا جایز دی اوس ګنجایش شته دی لاره ورله شته دی خو ویل ما ته وایي چې زه دې جایز سیستم لاس نه شم ونیوی زه خپل ځان صفا ساتم چې آینده زما په کردار باندې څوک ګوته اوچته نه کړي ویل یو عالم ورته راغی دا په خپل وزیر پاتې شي ورته ویل مفتي صاحب په دا وزارت کې څه شیزونه جایز هم وي څه ناجایز هم خیر تا ناجایز مه کوه خو دومره ځان مه صوفي کوه چې جایز هم نه کړي خپلو بچو ته څه وکړه نو هغه ته جواب ورکړو چې ما ته پته ده چې جایز هم پکې شته خو دې ته جایز ته هم لاس نه نیسم یو زه یم یو مې ماشوم بچی دی دوه مې ښځې دي ذکر دې مدرسې مهنتوب او دې وزارت نه لرې شو زه به جومات کې کینم یو مدرسه کې به کینم ما ضروریات الله د هلته نه پوره کوي ښه مزیداره پراخه ژوند او زندګي مې په جومات او مدرسه کې تېرېږي زه څه کوم چې دې پیسو ته لاس نیسم زه دې جایز هم څلورنیز سیستم لاس نه نیسم او ما ته خپله ویله ویل که سړی څومره ناجایزې کوي په دې کې کولی شي مال ګټلو ذریعه ده دا وزارت خو ما ته ویل یقین وکړه ویل زه هغه څیزونو ته لاس نه نیسم زه صرف خپله تنخوا لم او په دا خپله تنخوا کې په دا خپله تنخوا باندې ګزاره نه کېږي حتی چې خپل میلان هم پرې نشم وزر کولی د ملګرو به اکثر کیسې کولې زه ورته یو ځل میلاو شو نو دی ما سره جدا شو ما له 10,000 روپۍ راکړي بیا ما هغه مفتي اجاز صاحب دې ورته ویل ما ته ویلې دا ډېره ممکن خبره ده ما ورته 10,000 روپۍ ما له راکړي ما ته ویل دا د ریکارډ خبره چې مفتي شکر صاحب دې چاله پیسې ورکړي ځکه هغه غریب په د منسټرۍ کې په د وزارت کې چېرته حرامو ته لاس نه ونیولی چېرته کرپشن نه وکړي چېرته دو نمبري نه وکړي چېرته بې ایماني نه وکړي بلکې دا ریکارډ په دا تېر حج کې ما ته یو ډېر نږدې کس وویل د افغانستان طالبانو کس راغلی مولا برادر د هغوی مشران راغلي چې ټوله دنیا یې په لړزولې وه ټوله دنیا د هغوی نه هغه مولا برادر ریکارډ جوړ کړی و هر ځان سره د افغانستان نه څوک خادم نه و راوستی څوک ګنمین نه و راوستی سعودي حکومت دغسې حساسو خلکو ته بیا پروټوکول ورکوي هغوی ته بیا سکیورټي ورکوي هغوی ته خصوصي هوټلې ورکوي دا مولا برادر و چې د هلته ګارډ وانغوستو د هلته خادم وانغوستو د هلته خصوصي ځای وانغوستو پروټوکول یې دا د عامو خلکو سره څلور کسانو په کمره کې د هغوی سره په دې کمره کې پاتې کېدو خپلې کپړې به خپله وینځلې عام معمول مطابق ژوند د حج دوران کې تېروو او د خپلو ملګرو ته وي یو لوی عالم ما ته را کیسه کول دی ورسره ویل ما نه به دا تمه نه لرئ چې موږ دا 40 دین دلته یو ځای تېرله دی نه بس به تاسو ما نه څه تمه لرئ امید به کوئ نه بلکل به دا شي زموږ ستاسو ملګرتیا به د دې ځای پورې محدوده وي بس او په دې کې مفتي عبدالشکور صاحب ریکارډ و چې دا وفاقي وزیر و لیکن دا هلته د عامو خلکو سره په میدان ناسو په ځمکه ناسو دی خود به خود باندې ګرځېدو او ما ته قریبي کس ویله نږدې کس ویل 3-4 ارب روپۍ هغه وي چې هغه به همیشه یا به وفاقي وزیر د مذهبي امورو حج هغې به اخېستې یا به دا پیسې د هغه سیکرټریانو د هغه نورو خلکو اخېستې دا ځل مفتي صاحب دومره زور لګولی و مړه دی په یو هوټل باندې ګرځېدو چې د حاجي رهایش به څه وي د حاجي خوراک به څه وي د هغه لوښي به څه وي د هغه باتروم به څه وي د هغه تګ راتګ لاره به څومره دا یو شی دی که تا یقین وکړه یو څلوراني ځای نه په خپله باندې واغېستو نه بل چاته پرېښه دا د حاجیانو پیسې پوره بچت کړي دې نه لویه پرهیزګاري دې وخت کې څه کېدی شي مونږ خو دا یادو عمر فاروق رضی الله تعالی دغسې په کپړو کې پیوندونه لګېدلي و دا شوي ده خو ته په 14مه صدۍ کې یو ملا نه یادوي چې هغه په لاره روان و د هغه وارث و قسم دی په دې مسټرۍ د ور کې ورسره زه ناست وم د ده په کپړو باندې داغونه لګېدلي و دا ما کتل بې سري کپړې رومال له ده سره اوس د ما کتل دې
چې کوم معمول د دو په وزارت او د امنیتوب نه مخکې د په دې معاملاتو کې 1% تبدیلی نه ورغله، بلکې بیا تاسو مو وکړه د شهید څنګه شو یوازې په یوازې ډرایور ګاډي وی باقي وزیر سره څومره لشل ګاډي خو ورسره پروتوکول کې مخکې وروسته دا تنها ګاډي کې ناشته د سره ډرایور نشته لري د سره ګنمینان نشته لري د سره خادمان نشته لري په دغه حالت کې د یو ګاډي وی یو شهید کېږي مړه د دین د سادګۍ مزاج په د 1400 کالو کې د بل څه پیدا کی موجوده د زمون بسترګو باندې مناسب بدلېږي اجوداله زمونږ بسترګو نظر باندې ملازم بدراغله اوس کې په ملک کې څومره مهنګي جوړه دا ټول مونږ ملازم دارګل نو ملازم کې مولال خو ته حکومت نه ور کړه هغه دومره منډه وي چې ستا ملک بچ کی ستا ملک د تباہی نه راوباسي او هغه باوجود زمونږ خلی زمونږ لاسونه د مولا ګریوان او بار المحترم قدر ونکو یقین وکا دغه سي قدرمن خلق دغه سي پرهیزګار خلق الله دې زمانه ته پرېږي دا دې زمانه خلق دین نه سره ډیر خلک به خپل راغله ماته وچاوي د باسي ناجایز کارونو مطالبه وکول د قطع خپل خلکو بلکې اوس کېدو به د دې سړي سره به سره ملاقات نه کو د زمانه جایز کار مطالبه کوي چې زه ملام ناجایز کار کوم یو امیم کوي به ماوي کې څه فرق پاتې شي بل ډیر خلک دې بده خپو به اخر وخت یاره ته زموږ خپل وزیر او منسټر ته نه کې هغه ورته وی چې زم وزیر ملایم او زم دا کار کوم یو امیم کوي مونږ کې فرق څه پاتې شي به ورته چا ویل ویلوډ بسوک درکې ویلوډ غواړم بس خپل جماعت مدرسه مشتري زما لوی ارمان واپس دارې دا زه په مصیبت کې اخته شم چې دې نه واپس لاړ شم بس خپل جماعت مدرسه کې کېږم دا څه ډېر لوی سره و الله رب عزت جلال د رمضان مبارک د روزه ور نصیب کړي تاری وکړه دا غیږ روان شو د حج دلته زور سر پروس کړ په روزه کې ناس په ما سره ګب لګو قسمه کارونه ورته راتلا ټلیفون ما ته وی ولا خلک زمونږ نه دغه سي تمل لري چې د هر امي سره وکینو پاسته بناسته پاسته وکړو نو کدا موږ شروع کوو اوس په دې وخت کې خو زمونږ ته کوم ذمہ داری راته بسره والده خور نه پاتې ده زه اوس کول غواړم په دې وخت دا ورته نو په دې بسره وانیم ما ته نه دی وډ ضرورت ستره ما ته نور آینده نه دی حدود ضرورت ستره ما ته آینده دغه شیزونو ضرورت نشته چې چا زړونه په غلطه طریقې سره خوشاله کړو خو یقینا اخر خپل باندې چلاړو سعادت مرګ او ژوند او زندگی تیر کړله سعادت په مرګ شهادت سره دنیا نه رخصت شو ټول خلک یې بزان په جوړولې پرې خول او یو داسې مثال قائم کو چې را روان نسل د مفتی عبد الشکور صاحب منون کې داغه فالوورز ان شاء الله دا بچا ته شرمنده نه دا بچا ته یو ټټ سترګي نه چې مونږه چاته وټ ورکړه او کوم مولا سره تعلق ساتو هغه مونږ په کوم ځای کې ذلیل کړیو هغه په کوم ځای کې مونږ شرمنده کړیو هغه په کوم ځای کې زموږ سترګې ټټ کړي عند الله ته خپل غاړه آزاد ساتلې د خپل قوم ته آزاد ساتلې ده الله رب عزت جلال دې دا غي شهادت قبول کړي